رجم تحقیق چې رجم ثابت دی د الله په کتاب کې وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کړی دی په رجم باندې. حدثنا عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجم ابو بکر ورجمتو زما په امارت کې ما رجمونه کړی دي. ولولا انی اکره ان ازید فی کتاب الله لكتبته فی المصحف ما به د رجم په مصحف کې لیکلی ځکه مخکې آیاتونه پکې وو خو زه دا کار کولی نشم. فإني قد خشیت ان تجیء به اقوام فلا یجدونه فی کتاب الله فیکفرون به و مرګ نشته دی هسې کوړو باندې وو دوړو باندې وو بیا به وروسته خلک داسې وایي ځکه قرآن کې نه دی ذکر. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وبه حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم وبدغ آياتونو كي الله نازل كريو رسول الله باني پاغي كي آيات رجمو فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدا وإني خائف زو سيريغما آيات داسي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيزلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنا إذا أحسن چاچ زنا وکړه او خزه وا پاغه باندې برجم ثابتي وقامت البينه خو چې بینه کله ودريږي څلور بینه چې و دې سړي زنا کړی دا او کان حبل بل سبب څه شه دی دا په خزه کې که په سړي کې خزه خزه په یو وینا باندې چې زما د حمل پلانکی سړی نه دی پاغي حد نشي نافذولې خو خزه په خپل حامله ده د حمل دلیل د زنا دی د چا په نسبت باندې عبد الله عمر رضی الله عنه په نسبت باندې دا دلیل دی. زمونږ فقه حنفي وای حمل د خزه دلیل نشي جوړېدل چې خزه حامله ده او خاوت دی نشته او مالک هم نشته او خزه حامله شو نو په دې مطلق حمل دا دلیل د زنا نه دی او نه په دې باندې تر دې باندې رجم قائمولې شي یا حد ول ورکولې شي نشي ورکولې ولی نشي ورکولې او کنه وای کې دې شي چې خاون کوي یا مالک کوي نو هغه سره کرامتن د شپې ولاغه چې د کرامت په ذریعہ راغلي او داسي او کدا یوم نه نو دام کې دې شي چې د خزي غریبي څه نقصان نه زمونږ یو شیخ الله تعالی دی وبخي هغه ویله تشمیته ته بناستي او بس هغه ځانه به کتابانه به شپې شیطان او د سړولې یا به بل څه شوي ته به تشمیته به دا سړی وکي او هغې څه به دا مني داسې وځي او هغې نه به دا دې منۍ کې چې کوم دا ژوندي مواد دي که نه نو هغې ته سپرمونه وای نو هغه به همداسې باد سره لاړ شي او په یوه ښځه کې به ننوځي او هغه به د هغې نه حامله شي نو دې کې د ښځې څه نقصان دی او یا به داسې چې د ورور جامې به جنۍ واچوي نو هغې کې به چېرته څه اوبه اوبه درک پاتې نو هغې نه به هغه حامله شي د پلار به واچوي. زمونږ په خپله داسې په دې کلي کې داسې یوه واقع شوې وه چې هغه جنۍ همداسې حامله شوې وه نو بیا به ورته چېرته کېدی شي دا خو علمای سو خو هر ځای کې ډېر دي که نه نو دغه د فقه حنفي کوم عالم به ورته دا طریقه ښودلې وه چې ته ووایه چې ما چېرته د پلار پرتوګ اچولی وه او د هغه رئیس ته داسې کار وشو نو د پلار پرتوګ مې اچولی وو نو د پلار پرتوګ بیا اچولی د هغې نه حامله شي دا اوسنی طب چې دی وایي دا د دې تایید کوي کلکه چې دا کېدی شي ټیک دا طب تایید کوي کېدی شي خو دا احتمال قلیل دی دی احتمال قلیل له شریعت اعتبار نه دی ورکړی نو احتمال نو ته په رجم شي تا ته به حد درکړی شي
که واقعي بیا دغسې چل شوی خو ستا معامله د الله سره شوله الله به درله د دې اجر درکړي خو په دنیا کې په دې قلیلاتو باندې په دې باندې حکم نه دی نافظ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې کومه ښځه حامله ده هغې باندې به دا حمل دلیل د دې دی چې دا زنا کړې ده په دې باندې به حد د زنا جاری او اعتراف نو دریم شی چې حد پې جاری کیږي هغه د وجې د اعتراف نه ګواهان نشته جنۍ باندې حمل هم نشته خو اعتراف یې وکړه چې ما دا کار کړی دی باب ما جاء فی الرجم علی السیب سیبه ښځه باندې به حد نه بلکې رجم ورکول کیږي رجم اشتل په کاڼو وژل کېدل په کاڼو داسې نه دي ګنې چې کاڼو کې کتا د پاره کم مقدار مقرر دی چې ته به یې زر کاڼي ولې او نور به یې نه ولې که مړه شوه او که مړه نه شوه نه ته به یې تر هغه وخته پورې ولې چې تر کوم وخته پورې د دې په وجود کې ساه ده یعنې مرګ یې حاصل شي په اشتلو سره ته به یې پرېږدې او چې مړه شي بیا به یې پرېږدې حدثنا نصر بن علي وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم دا دغه په باره کې به راشي شبلین زید ابن خالدین و شبلین وی دا د سفیان ابن عیینه نه وهم شوی دی د دې ذکر دا پکې نشته په دې روایت کې بلکې من ابي هريره و زید ابن خالدین دی فقط كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله لما معنا الا په معنا سره دی لکه څنګه چې په روایت د بخاري کې دی چې انشدک الله یا رسول الله الا قضيت بيننا بكتاب الله د بخاري دغه روایت دی نو دلته دا لما په معنا ده الا سره شو مگر ته به زمونږ دپاره په کتاب الله فیصله کې هغه ښه مې وی لږ هوښیار و هغه وتل اجل یا رسول الله هوښیاروالی د الفاظو د چناو نه معلومیږي بعضې سړي الفاظ یو قسم ته د بعضې سړي بل قسم ته نو هغه سړی چې پوه و هغې ورته داسې ویله اجل یا رسول الله اقضي بیننا بکتاب الله واذن لي ما ته اجازه وکړه چې زه خبره وکړم تا ته صورت د دعوې پیش کړم ان ابني كان عسيفا زما زوی مزدورو على هذا من عند هذا د په کور کې د دې روایت نه داسې معلومیږي چې د مزدورانو نه زیاتره دغه ورانیږي دا د ژوند معامله ورانیږي نو د دې وجه نه چې دا مزدوران کور ته ډېر پرېښودل نه دي په کار چې ورځې ورشه زموږ د کور نه سودا راوړه نو تې راوړه که نه هغه لیست ولته ورکړه او چې دا سودا موږ له راوړه ښځې ته ته ووایه چې دا سودا کومه سودا دې په کار ده چې زه یې درله راوړم اوس چې ته مزدور له ورکوې چې ورشه زما ښځې ته ووایه څه په کار دي او هغه ښځه دې د هغې سره خبرې کوي نو دا د ښځې ناپوهي دا د دغه سړي ناپوهي هغه دې ته هغه دیوسي وایي دیوس سړی چې الله تعالی یې نه معاف کوي هغه داسې خپله ښځې ته بل څوک لېږي ورشه ترې راوړه سودا پرې راوړه په خپله هسې ناست دي په خپله څه دغه هم نه بل څه یو مشکل یې تا ته عذر یي هغې کې داسې وکړې نو خیر دی چې عذر هم درته نشته هېڅ هم درته نشته او مزدوران دې ساتلي چې هغه ستا ښځې له خدمت کوي ستا ښځه بیایي رابیایي ستا ښځه ډاکټر له بیایي ستا ښځه بل څه له بیایي نو دا د دې نه دا مسایل جوړېږي دا مه کوئ دا مولیان هم په دې کې سستي کوي او دا چې کوم ځان ته لږ شانته څونه عصري کېږي بره کېږي که سرکاري نوکر شول یو عسکر یې دله درکړه هغه عسکر خو بیا بیخي ازاد شي ستا په کور کې او تاسې ته به دا تجربې نه حاصلې چې که چا لیدلي په سترګو باندې په افغانستان کې به دا عسکر بیا د سیا منصب بیا ورته ویو صاحب منصب یو پوجیانو له بیا ورکول چې لږ بیا اوچت شو د ضابطۍ نه بیا وظیفه اوچته شوه دا نار عسکر بیا وله ورکړي چې هغه به کورونو له 2 میاشتو کې نه تلل 2 کالو کې نه تلل هغه به د ده کور کې غریب آزاد نو چې هر څه به و د هغوی خپل کار به و دننه
نو دلته هم دغسې د دې مالداره خلکو ځان له دا نوکران ساتلي، نو پروا نه ساتي چې هر څه وشو. ښځې ورسره بازار له ځي، ښځې ورسره ډریور سره به ځان له ښځه به یې روانه وي، ته به وایې دا ډریور د دې خپل د محارمو نه دی، داسې بیا ډریور سره روانه وي. دا ټوله دا مالداري چې ده دا په خلکو کې دوسي راولي دی، د یوز چې جوړ شي. ان ابني کان عسیفا، زما دا زوی چې دی وایي دا مزدور و، علی هذا معنا عند هذا، د ده په کور کې مزدور و، نو فزنا بامرأته، د ده د ښځې سره یې زنا وکړه. فاخبروني ان على ابن الرجمه، یعنی اخبروني بعض الناس، بعضې خلکو ما ته داسې ویله چې زما زوی باندې. ففدیت منه ب100 شاة و خادمین، صلح مې وکړه چې سړي ته مې ویلې دا واخله او زما زوی ته څه مه وایه. ثم لقیت ناسا من اهل العلم فزعموا ان على ابن جلد 100. ګوره اهل علم خبره دای چې هغه په دلیل سره خبره وکړي، د دې نه معلومیږي چې هوښیار سړی دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د بیان وکړه، دې ته افقه منه ویو، ځکه د خبره په دلیل بنا ویل چې اول خو سمع هسې اورېدلو خبره وه، تقلید خبره وه چې ما زمونږ پلانې دا وایي او پلانې صاحب دا کوي او پلانې صاحب هغه کوي او پلانې، دا تقلیدي خبرې. وروسته راته دلیل معلوم شو چې نه، رسول الله حدیث دا ویلی دی چې زما په زوی باندې جلد 100 دی او تغریب عامین دی، حدیث دا دی. وانما الرجم على امرأة هذا، او دلیل راته معلوم شو چې د په ښځه باندې رجم دی. نبی علیہ السلام ویل والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. 100 شاة چې دي اول خادم او خادم چې دی هغه رد دا باطله دغه شوی ده، حکم د شریعت پکې بدل شوی دی، نو دا رد دی. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عامین دی، او ونیس دغه جنۍ هغه د ښځې نږدې نسبي و، هغه ته یې ویله واغدو یا ونیس علی امرأة هذا فإن اعترفت، نو یو کله ته اعتراف یې ورته یاد کړه که لس کله ته، نو ځکه د جمهور رای دا ده. دویم په دې حدیث کې ورسره دا راغلی دی چې رجم هم وکړه او بیا جلد 100 یې مو ووایه، نه دی راغلی. نو دې وجې نه جمهور وایي صرف رجم یو کله اعتراف کافي دی او رجم کافي دی، 100 دورې پکې نشته. د مسلم په روایت کې چې څنګه راغلی دا اوله کې و، خو دا بیا منسوخ و، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته امر وکړ چې فرجمها، صرف رجم یې کا. فغدا علیها فاعترفت فرجمها. وبه حدثنا وفي الباب عن ابي بكر وعباد بن صامت وابي هريره قال ابو عيسى حديث ابي هريره وزيد بن خالد حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك بن انس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت الامه، عامه ده چا وینځه د هغه زنا وکړي فجلدوها، هغې باندې رجم نشته. فإن زنت فی الرابعه، هغه که څلورم کله بیا ونیولی شوله او بیا دې ورله 40 دورې ورکړلې، نو د 4 ځله نیولو نه وروسته فبیعوها، بیا خرڅه کوي دې وینځې له ولو بزفیر، دا د قلت دپاره دی. اگر که په رسۍ سره یي، زفیر هغه رسۍ چې هغه د وچغونو نه د شړیو د دغه نه جوړه شوي د دې وړیو مړیو نه، هغې ته وایي. نو معنا په یو پړي باندې ورکه خو وړی که، اشاره دې ته ده چې بیا یې مه ټینګوه، که چا لږې روپۍ هم درکولې وي. دې باندې عام طور باندې یو روایت اعتراض دی، اشکال دی چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحبه، چې ستا دپاره دا شوله چې تی په پړي م ورکې، نو بل ورور له څنګه خوښې چې تی واخله. نو هغې کې فقهاو زمونږ وایي چې دې کې دا احتمال دی چې دې تا ملکیت کې به څه نقصان وي که نه، ته به څه خوا دې خوا نو بس تا کور کې به خلک آزاد وځي نه وځي، نو ځکه به هلته دې وینځې ته ستا ډېر
دغه پیښیږي دا مواقع به ورته پیښیږي چې تا سره به په خپله داسې مضبوطوالی نه وي یا به د کور په داسې ځای کې یا به بل څه مسایل وي تا ته چېره پېره همدغسې ستا وینځله خلک راځي او زنا ورسره کوي نو که ته خرڅه کې کېدی شي د بل سړي ملکیت قوي هغې بل سړی قوي څوک چې قوي وي د هغې ښځې او کور ته څوک په سپک نظر نه شي کتلی نو هلته حالات ښیي هغه بل ځای منطقه بدلوي بیا هغسې یاران یې پکې نه وي نو بس خبره بیله نو ځکه نبی علیه السلام وایي خرڅ یې که وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن ابي هريره ويقول دا روايتنا داسې دي د ابو هريره نه او د زيد بن خالد نه وشبل او د شبل نه حديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة ادخل حديثا في حديث یو حدیث په بل کې نه ایسته صحیح هغه دی چې کوم د محمد ابن ولید نه نقل شوی دی چې اخي زهري دی یعنی زهري ان عبد الله هغه داسې دی انا ابي هريره تو زيد ابن خالد شبلين پکې نشته ان نبی صلی الله علیه وسلم قال اذا زنت الامه فجلدوها والزهري ان عبد الله عن شبلين بن خالد عن عبد الله بن مالك الاوسي دا جدا سند يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه هذا صحيح عند اهل الحديث وشبل بن خالد شبل ابن خالد خو په خپل نبی اسلام زمانہ نه راګر کړي صحابي نه دي انما رواه شبل عن عبد الله بن مالك الاوسي دا صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح حديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه انه قال الشبل بن حامد وهو خطأ انما هو شبل بن خالد دا حامد نه خالد دی ويقال ايضا شبل بن خليد وبه حدثنا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني يعني خذوا حکم حد الزنا عني الله چې کوم تاسو سره وعده کړی و چې تاسو دا بند کوي په کورونو کې په سورۃ النساء کې چې الله وایي او یجعل الله لهن سبیلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل خذوا عني والزمان غ سبیل ونی سي کنه عمل په وکي فتقال جعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب جلد 100 ثم الرجم والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنتنا وبه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وابي بن كعب عبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا السيب تجلد وترجم والى هذا ذهب وسګوره دي کې هغه روایت کې چې وسره رجم راغلي دي او سم راغلي دي جلد راغلي دي دې ته ذهاب کړو بعض اهل ظواهر لکه مخکې چې موږ ویلو او اسحاق ابن راهوی هم ویلو بعض اهل علم اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم لکه ابو بکر عمر او د دین علاوه دا وی سیبی باندې سیب سړی او سیبی خځه باندې صرف رجم دي ولا یجلدو او دا مذهب صحيح دي الجمهور وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز لك بقصة ماعز كي راغلي انه امر بالرجم فقط ولم يأمر ان يجلد قبل ان يرجم وعلى عمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد امام شوکانی رحمه الله وی رجم بم ور کوي جلد بم ور کوي وای کته وی چې ولی په حدیث د ماعز کې خو نه دی ویلي چې حواله په درو جلدی وک او به رجم ک دا غرانګه هغه حدیث کې چې وی وغدو یا ونیس فینه اعترافت ک اعتراف وکړ نو رجم یې کوي خو دا و یو عدم ذکر دی نو دا عدم ذکر چې دی دا دلیل نه جوړیږي وای دا معارضه نشي کولای د صریح هغه ادله سره چې کوم کې اثبات راغلی دی چې اول به جلد ورکې بیا به څه ورکې رجم ورکې هغه صریح روایتونه دی وای او دلته صرف عدم ذکر راغلی دی نو دا عدم ذکر دلیل نشي جوړېدلی تربص الرجم بالحبلى حتى تزعه یو خزه حامله ده ته به ورته دواره رجم ورکې چې دا ښځه او بچی دواړه مړه شي که نه وخت به ورکې چې دا حمل ختم شي نو بیا به دا ښځه دغه شي په رجم شي یا ته به وله وخت ورکې ته به وله سمدست په حد نه نافظې
حامله ښځه باندې. عن عمران بن حسين ان امراه من جهينه اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت اني دا د صحابه او ایمانو چې ته وبښل ویل بیا زمونږ حتمی طریقه د معافی په کار ده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخبرني ففعل. چې هغه ورته وویله بچی وشو نو بیا یې په حد نافظ کړ. فامر بها فشدت علیها ثيابها وتړلې شولې ورباندې جامې کلکې د دې دپاره چې کله یې رجم کوي نو د دې هغه جامې چې دي دا خورې نه شي. د جمهور علماو رای موږ دا ویلي وو چې دا ښځه چې دا به په ناسته رجم کیږي او سړی چې دی دا به په ولاړه رجم کیږي. دا هغه غوره اوله مسلک دی د جمهورو. که اوس د دې خلاف هم راغلی نو صحیح ده، جواز خو شته دی، حتمي خو نه دی. ثم امر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها وسلگي منفك. فقال لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 کسرت کې 70 لکه منګه ویو په دې وختونو کې ولو که د 1 کروڑ خلکو په منځ کې تقسیم شي نو هغې به دا 70 لفظ د کسرت دپاره استعمالوه چې داسې توبې ویستله که د 80 کسانو د اهل مدینې چې ټول ګناهګاران یي او هغې داسې توبه دا یوه توبه په دې ټولو تقسیم شي د ټولو دپاره به څه شي کافي شي. یعنی داسې توبه و مضبوطه چې دا توبه تقسیمه جز کوي که نه نو د دې یو جز 80 کسانو کې هر یو کس ته رسېدی شي چې هغه دغسې اندازه کې توبه وباسي لکه دې ښځې چې څونه توبه ایستلې د دې 80 جز باندې یو سړی توبه وباسي ګناهګار سړی توبې قبلیږي. دکې دومره اخلاص و دومره مضبوطوالی و. لوسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من ان جادت بنفسها. جادت څه معنی حزب الله؟ ډیره سخته ده ماشاءالله. تاسې ته سهار راشئ او ناست یاستئ او خوب درځي او د سهار نه کښېنئ همداسې خوب زنګوي تر دې پورې چې ډېر پکې خوبونه هم وینئ چې څوک نورستان له ځي، څوک کونړ له ځي، څوک د نورستان نه را رواني بېرته پنیر یم شاته اچولی نو بیا به ورته څه ترجمه د جادت ورشي چې دغه نه اندازه خوب وکړي. من ان جادت بنفسها لله چې هغه سخا وکړي په خپل نفس سره د الله لپاره. د دې نه بله داسې چېرته ده باب ما جاء فی رجم اهل الکتاب.